بسم الله الرحمن الرحیم پټکې وال خو سنت دي، خو د پټکي نه چې کوم زیاتی کپڑا د علماء کرام شاته راځوړندې نو دا د څه دپاره؟ دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو قسمه پټکې په سر کړې، دې ته شمله وي، د شاته چې کومه کپڑا ځوړندې دي ته شمله وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعضی پټکې داسې واله چې شمله به ځوړندوله او کله ناکله به شمله نه ځوړندوله. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړي دي. اوس دا خبره چې ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کول، مختلف توجیهات کړي دي خلکو. خو زما چې کومه وجه خوښه شوې وه هغه امام ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې ذکر کړی په زاد المعاد کې، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شاته مهر نبوت نو دا شمله چې به راځوړندوله د هغې مهر نبوت لپاره به راځوړندوله. دا چېرته په نورو کتابونو کې ما نه ولیدلې. نور د دې ډېر زیات حکمتونه دي او دغه کافي دي. څه ډېر میډیکل فواید هم پکې ډېر زیات شته. اب راته بیا ووایم چې د ټایم کم دی. آثار قدیمه دپاره تلل جایز دي که ناجایز دي؟ آثار قدیمه کم چې ریمینزي د پخواني قومونه تیر شوي او د هغې هغه علاقو ته سړی ځي، نو که د عبرت دپاره سړی ځي نو دا ډېره ښه خبره ده. د قرآن مجید د هغې حکم کړی دی چې تاسو لاړ شئ او کوم قومونه چې ما هلاک کړي دي د هغې هغه کلي وګورئ چې ما څنګه وران کړي دي. هغه کلي د څه د وجې مې وران کړي؟ ځکه د هغې اعمال خراب وو. بس تاسو به د هغې نه عبرت والئ او بیا به تاسو هغه قبیحه اعمال نه کوئ کوم چې هغې کړي وو. صحیح دي بالکل، بلکې د قرآن مجید حکم دی چې لاړ شئ هلته. که یو سړی کنزل کوي چېرته نو په هغه پسې د امامتۍ مونځ کول څنګه دي؟ د امامتۍ مونځ کول پسې جایز دي، خو مستقل امام به نه جوړی، ناروا دي. مستقل امام به نه جوړی. کم خلک چې داسې ګناه کوي، کنزلې کوي، دروغجني، دوکهبازي، په ده پسې یو مونځ که سړی وکړي جایز دی، خو همیشه به خپل امام نه جوړی. مونځ پسې مکروه تحریمي دی. مونږ چې ستا تفسیر واورو یا چېرته د یو بل عالم تفسیر واورو نو هغه بیا نورو خلکو ته اورولی شو که نه شو اورولی شي، خو په شرط د دې باندې که تا ته زما خبرې او د بل عالم خبرې صحیح یادېږي. اله چې صحیح درته نه یادېږي نو هسې نه چې د سنګترۍ نه بیا سمساره جوړه کړي. هغه یو عالم ویوي سنګتره حلاله ده، بابا بارو ته وایي مولي صاحب چې سمساره حلاله ده. نو که یو سړی داسې چې د سنګترۍ نه سمساره جوړوي هغه به بیا دا خبرې نه وړي. او که یو سړی واقعي چې هغه ته خبرې یادېږي او په توجه سره ناست دی نو بیا ټیک ده. زه یو ځای ته جنازې له تللی وم، هلته خلکو چې قبر وکنستو نو بیا قبر ته چې مونږ ایثار شو مړی پکې سیده کېښودو او قبلې ته یې وله صرف سر تاو کو او د کفن نه وله غوټه مکلونه کړه. هغې وي زمونږ دا طریقه ټیک ده نه، صحیح طریقه دا ده. د دواړه طریقې فقهای کرامو ذکر کړي دي، خو صحیح بهتره طریقه دا ده چې مړي له به یو طرف ته ډډه ولګې او قبلې ته به مکمل تاو کړي، صرف سر به نه تاوې. دغه طریقه بهتره نه ده. دا طریقه بهتره ده چې ټول چې کوم میت ته مړی دی هغه له به دیوال ته کوم قبلې ته مخامخ دیوال دی هغې ته به له شا ولګې او قبلې ته به له مخ کې صرف سر به نه تاوې. دویم دا خبره چې د هغه کومه غوټه هغه به کلاو کړي. کم فقهای کرامو چې په بعضې کتابونو لیکلي چې غوټه به د دې بنده کړي نو هغه په هغې وخت کې دی چې سړی د کور نه قبره پورې دا مړی وړي نو سر وله وتړي، غوټه وله ورکړي دې دپاره چې دا کفن ته ګډوډ نه شي. د دې دپاره ویلي غوټه به هم ترې پرانځي او مکمل به یې قبلې طرف ته تاو کړي. صحیح ده، صرف سر به وله نه تاوي قبلې ته. زه صدقه ورکول غواړم، جومات کې ورکوم که چېرته غریبانانو له، نو تا ته به پته وي چې څوک زیات مستحق دي. هر وخت کې په هر زمانه کې ټول خلک یو شانتي نه وي. ځینې وخت داسي، ځینې حالت داسي چې مدرسه او جومات زیات محتاج ستا صدقې ته، او ځینې وخت داسي، ځینې حالات داسي چې غریبانان زیات محتاجي صدقې ته. هر انسان کې دا عقل چې څوک زیات محتاج دي نو هغې له ورکړې. پوهېږې په دې خبره؟ د مانځه په دوران کې نستوڼي رانغاړل جایز دي که ناجایز دي؟ مکروه دي. نستوڼي به نه رابره کړې ښه د مانځه په دوران کې. نستوڼي چې مونږ څنګه رابره کړو دا مکروه دي.
زموږ یو ګاونډي دی هغه غلط کارونه هم کوي او خلکو ته وایي چې زه سید یعنی میا یم او زه به جنت ته بې حسابه ځم. په رښتیا باندې به سیدان خلک بغیر حساب کتاب به جنت ته داخليږي او که نه؟ وایي چمړه به دې واړئ صبر وکړه. دا داسې د لامده خوړ خیرات نه دی او نه څه الوا ده چې بې شخونه بیا تېره کړي. دونه چمړه به دې واړئ. ابو لهب او ابو طالب دا سید د نبی علیہ السلام د خاندان نو. الله جل شانو فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب، دا ابي لهب د هلاک شي، تباہ او برباد شي. د نبی علیہ السلام د خاندان سره الله جل شانو فرمایي د هلاک شي. چرته په نسب باندې انسان جنت ته نشي داخلي دی، چرته په نسب باندې انسان جنت ته نشي داخلي دی. که انسان جنت ته داخليږي نو د ایمان او د نیکو اعمالو د الله په فضل سره داخليږي. وایي په دې خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. کم سړی چې خپل عمل را وغورځي کنه خپل نسب نشي چوتوله، د ډیر چوت خاندان سره تعلق ساتي خو دا عمل خرابي. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله جل شانه د چا مال ته نه ګوري او چا شکل ته نه ګوري. الله جل شانه د انسان زړه او د انسان نیت او د انسان عمل ته ګوري. په هغه باندې الله فیصله کوي. ها دې سید ته وایي کنه میا ته وایي چمړه به دې واړئ صبر وکړه ورځې وکنه غلط کار هم کوي زه به جنت ته ځم. ته به د ارچن سوزکی ته خېږي 15 روپیا ارچن ته یو ورک ارچن ته لړ. دیوبندیان بریلیان اهل حدیث جماعت اسلامی دی په یو بل پسې مونږ کولای شي او کنه شي کولای. دومره سخت سوالونه مکه مسلمانانو. د افغانستان خلک هغه د نکاح په دوران کې جنکه خرڅي. آیا داسې نکاح درسته ده که درسته نه ده؟ ما ته خو داسې نه دي معلوم چې افغانیان خپلې لوڼه خرڅوي یا خویندې خرڅوي. دا خبره درسته نه ده. ما ته چې څومره معلومات دي او افغانیانو سره زه ناست یم او دې باره کې ما معلومات کړي نه هغوی وایي د دې جینۍ دپاره چې کله موږ پیسې الو دې جینۍ له پې سامان کوو. پوهېږې په دې خبرو؟ جهیز ورته وایو، آلین وله کوو، فرج وله الو، ګاډی وله الو، پلان کې په دې باندې لګو، خرڅول نه کوو مونږ. نو دا په نکاح باندې اثر خو نه غورځي. په حج او په عمره کې که یو ښځې ته حیض راشي نو هغه به څه کوي؟ ښځې له د حیض په دوران کې جومات ته تلل ناروا دي. نو صرف طواف چې هغه په جومات کې دن نه دی هغه به نه کوي، هغه بیا مؤخر کې وروسته کوي. په حج کې طواف زیارت چې کوم فرض دی نو هغه به بیا وروسته وکړي. نور اعمال د حج چې څومره دي هغه د بیت الله شریف نه بهر دي. منا ده او مزدلفه ده او عرفات ته دغه د جومات نه بهر دي. نو دا اعمال د خپل وکي کم طواف زیارت چې ته پاتې شو دا بیا وروسته وکي. صحیح ده؟ دغه شان په عمره کې نو په عمره کې د طواف نه کوي. چې کله دا پاک شي د میقات نه براشي او نیت ته عمرې به وکړي او بیا به طواف وکړي. بیا به نور کله د عمرې موقع یې دی ته نو ټیک ته چې د عمرې موقع ته نشته نو بیا د جومات ته نه راځي. جومات ته راتلل ولې ناروا دي. هغې ښځې دپاره کومې ته چې مینس ځي مهواري بیماري وته حیض وته